د دریو خبرو وضاحت وشو. څلورم چې کوم دی نو د دې مختصرا ترجمه مو ذکر کوو او د هر آیه سره مختصرا مسائل. اعوذ بالله، زه پناه غواړم په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلې شوي نه، د هغه شیطان نه چې د الله تعالی په غضب باندې، د الله تعالی په لعنت باندې وشتلی شوی دی. بسم الله، شروع کوم د الله تعالی په نوم باندې. هغه الله تعالی الرحمن چې عام مهربان دی په دنیا کې، په کفارو باندې هم مهربان دی، رزق ورکوي، صحت ورکوي، مال ورکوي، او مؤمنانو هم مهربان دی، مؤمنانو هم دغه صفتونه ورکړي دي او دارنګه چې کوم ایمان یې هم ورکړی دی. الرحمن مهربانه بادشاه دی، عام مهربان دی، الرحیم خاص مهربان دی، خاص مهربان دی په آخرت کې په جنتیانو باندې، په پرهیزګارانو باندې. الحمدلله، ټول ثنا صفتونه خاص الله لره دي. رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. حمد ویل کېږي کامل صفتونو ته، د کمال صفتونو خاص الله لره دي. رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. الحمدلله دا یو دعوه شوله چې الله لره حمد او ثنا ده. ویل الحمد او ثنا د دلیل سره دلایل دادي. رب العالمین الله تعالی د رزق حمد او ثنا ده چې الله تعالی رب العالمین پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. عالمین جمع د عالم ده. د عالم چې کوم دی نو معنی دار ما سوى الله، د الله نه علاوه چې سم دي د عالم دي. څوک وایي اتل زره دي په حدیث کې راغلي، څوک وایي څلوېښت زره عالم دي قسم ما قسم، څوک وایي چې دا عالم ډېر دی خو د انسان او پیریان او فرشتې دا عالم اغلوی اقسام دي، اغلو اقسام هم ډېر دي. رب العالمین الله تعالی پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم الله تعالی عام مهربان او خاص مهربان دی. رحمان په دې کې مبالغه ده، په رحیم کې مبالغه ده. رحمان چې کوم دی نو مهربان بادشاه ته ویل کېږي. الله تعالی رحمان دی یعنی عام مهربان دی، او الرحیم خاص مهربان دی. د رحمان تعلق دا د دنیا سره هم دی او د آخرت سره هم دی. لکه رحمان مطلب دی عام مهربان، په هر چا مهربان دی، که هغه انسانان دي، که هغه ځناور دي، که هغه څومره مخلوقات الله دی، الله تعالی په هغې مهربان دی. پیدا کړي دي، رزق ورکوي، دارنګه چې کوم دی نو د هغې تربیت کوي. الرحیم خاص مهربان دی په آخرت کې په جنتیانو باندې او په پرهیزګارانو باندې. چې الله تعالی دومره مهربانه بادشاه دی نو الله تعالی ډېر زیات طاقتور او زورور دی. مالک یوم الدین بادشاه د ورځې د بدلې او د جزا دی. د قیامت ورځ بادشاه دی. د قیامت ورځ ځکه الله تعالی ذکر کوي چې د قیامت ورځ باندې د بل چا بادشاهي بیا نه چلېږي. کله چې الله تعالی دومره صفتونه وراشي نو موږ څه پکار دي؟ موږ دا پکار دي ایاک نعبدو، یا الله تعالی خاص تعالی موږ بندګي کوو، ایاک نستعین او خاص تعالی امداد غواړو. بندګي ویل کېږي، عبادت بندګۍ ته ویل کېږي. بندګي دې ته وایي چې تا ته په 24 غنټې کې چې کم کار ته کوې هغه به الله تعالی او رسول صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق دې ته عبادت وي. که یو سړی تجارت کوي نو دی به خپله ځان تجارت نه کوي، په هغه اصول بیا کوي چې کوم الله او د الله رسول ښودلي دي. د حرامو نه به ځان ساتي، نو دا په تجارت کې د الله تعالی بندګي شوله. دغه رنګ یو سړی هغه نوکري کوي نو هم د شریعت مطابق کوي چې د شریعت خلاف نه وي. دارنګه یو سړی لمونځ کوي، عبادت کوي، او د شریعت په طریقه باندې کوي، په خپل رواج طریقه باندې بیا نه کوي، رکوع سجده سره برابر کوي، دې ته عبادت ویل کېږي. لکه مطلب دا چې د الله تعالی کوم حکم ته متوجه کېږي او په ټیم کې هغه صحیح ادا کړي، دې ته عبادت وایي. ایاک نعبدو، یا الله تعالی خاص تعالی موږ بندګي کوو، ایاک نستعین او خاص تعالی مدد غواړو. مدد مطلب دا چې ستا کامل یقین په الله تعالی باندې، اسباب به استعمالې، مشکل کشا حاجت روا د الله جل جلاله دی. الله تعالی چې ونه غواړي نو تا هېڅوک څه شی درکولی نه شي، نه ستا امداد کولی شي. نو مؤثر حقیقي الله تعالی دی، او بیا چې کوم د اسباب ته استعمالې خو یقین په الله تعالی باندې کې. په ته مثال یو کاروبار کې دا رزق کاروبار نه درکړي، دا به الله درکوي. امداد به الله نه غواړي ته به حلال کاروبار کې اسباب ته استعمالې خو یقین په الله تعالی باندې کې. دغه رنګ بچو ورکولو والا، مال ورکولو والا، ځواني ورکولو والا، صحت ورکولو صرف الله تعالی دی. په ټولو کارونو کې د الله تعالی نه امداد غواړي. و ایاک نستعین خاص تعالی مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله تعالی موږ روان که په سیده لار باندې، یا اهدنا الصراط المستقیم وښایه موږ ته لاره سیده، لاره د جنت. صراط الذین، لار د هغې کسانو انعمت علیهم چې تا مهرباني کړله په هغوی باندې، غیر المغضوب علیهم، نه لار د هغې کسانو چې غوسه کړی شوي په هغو باندې، ولضالین، نه لار د ګمراهانو. دا د آیاتونو مختصرا ترجمه شوله. اوس یو څو مسایل په دې کې مختصرا ذکر کوو. یو چې کوم دی نو د دې صورت ترجمه خو بیان شوله، په دې کې یو څو خبرې راغلي. یو په دې کې راغله رب العالمین چې الله رب د مخلوقاتو دی. رب ویل کېږي الخالق ابتداء، المربي غذاء، الغافل انتهاء. یو شی پیدا که
لکه انسان مثال پیدا کړ دی لوی کړ د تربیت وکړ دی چې کوم دینو غټ کړ او در به رزق ورکړي نو درب دغه معنا ده چې پیدا یې کړ او رزق هم ورکړي ایمان هم ورکړي نو دومره رحم کوونکی بادشاه دی الرحمن الرحیم عام مهربانه خاص مهربانه دی رحمت ویل کېږي مهربانۍ ته معناګانې ډېرې دي خو مراد دینه مهرباني ده الله تعالی چې کوم عام مهربانه دی کفار او مسلمانانو ټول باندې مهربانه دی په دنیا کې الرحیم خاص مهربانه دی په آخرت کې جنتیانو باندې مالک یوم الدین بادشاه د ورځې بدلې دین چې کوم دی جزا ته ویل کېږي ای مالک یوم الجزاء مالک ته د ورځې بدلې دین مختلف معناګانې خو مراد قیامت او جزا را یا کنابو خاص سره موږ عبادت کوو نو دې مطلب دا دی چې عبادت کې به د الله تعالی سره شرک نه کې سجده کول بندګي کول دا به یو الله تعالی کې الله تعالی سره که شرک وکړو نو ستا ټول اعمال ختم شو نو ځکه الله تعالی د عبادت کې چې خاص الله عبادت پکې بل چې عبادت ونه کې و یا کنه ستاسو خاصه مدد غواړو یعنی مطلب دا چې اصل امداد الله تعالی دی باقي دنیا کې کوم لغه استعمالي ګل صرف اسباب دي اهدنا الصراط المستقيم یا الله مو په سم لار روان کړ مراد سم لار نه کوم لار ده په دې تفسیر کې ذکر کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مراد د لارې نه هغه شریعت نبی علیه الصلاۃ والسلام دی او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د عثمان رضی الله تعالی عنہ د علی دغه خلفای راشدین چې کوم لار دغه نه مراد ده او ځینې علما وایي چې صراط مستقیم نه مراد متخن دین اسلام دی چې ټول دین اسلام باندې برابر چلیږي دغه صراط مستقیم دی نو یا الله موږ روان کړه په سیده لار باندې پېښ په لار سره روان دي دین په لار باندې نو دوه قسمه خبرو د حاجت دی یو ته ویل کېږي د لارې ځان سره توخه وړل دویم چې کم دینو لکه خچر ځان سره وړل توخه او خچر یو شی دویم چې کم دینو په لاره کې مرګرو ته ضرورت او دریم دشمنانو نه حفاظت ته ضرورت او خرچه ستاسو د لارې هغه عبادت شو چې ته د الله تعالی بندگی کې د شریعت په لار باندې بچلېږي نو ته به په سمه لار روان شي مرګري ساتڅوک دي صراط الذين انعمت عليهم د آی خلق لار باندې روان کړي الله تعالی ته مهرباني کړلون دا څوک دي قرآن بیان کړي الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا الله تعالی فرمایي ومن يطع الله والرسول سوچ د الله او د الله رسول تابعداري کوي اولئک متاکسان مع الذين د آی کسانو سره به جنات کې انعم الله عليهم چې الله په مهرباني کړي د نبیان چې پیغمبران علیهم السلام دي او صدیقین او رښتینی مسلمانان دي لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه او شهداء او صالحین شهیدان دي او نیکان دي وحسن اولئک رفیق الله د خمګرتیاره استاد لارې مغرب نیکان خالقین ته په مقصد تراسي بیا دشمنان څوک دي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه لا د کسانو چې په موږ غوسه کړی شوی د چې هغه يهود دي او د دوالین او نه د گمراهانو چې هغه عیسایان دي چې دا دین لار خطا کړل او د عیسی علیه السلام یا ته خدای زوی جوړ کړی دی یا چې دین خدای جوړ کړی دی خدای لار خطا کړل دین او د گمراه شوی دي برخه د ایتون د مختصر ترجمه شوره او مختصرا په ظاهري ذکر کوو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا سورته الحمد دا هغه صورت دی چې الله تعالی په دې کې شفای خوجره د امراضو او حدیث پر راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه په دې باندې بیماران ته مکه جو الله تعالی کړی او بل حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا صورت دوا آیاتونه دي او چې کله انسان وي الحمدلله رب العالمین الله اسما بنده زما حمد بیان کړي چې کله الرحمن الرحیم نو الله تعالی فرمایي چې زما بنده زما صفات وګړه کله چې بنده وي مالک یوم الدین نو الله تعالی فرشتو فرمایي چې بنده زما روي بیان کړي چې بنده وي یا کنه عبد او یا کنه استعين نو الله تعالی فرمایي چې دا آیات زما او بنده مس کې شریک دي عبادت زما لپاره دی او بنده ته انسان لپاره دی چې بنده وي اهدنا الصراط المستقيم اخره پوری نو الله تعالی فرمایي چې دا زما بنده لپاره دی بنده چې کوم سوال کې زی قبلوم نو مطلب دا چې دا صورت ته وي په یقین باندې الله تعالی وساتو دعاګانې قبول کړي او په اخر کې به امين نبی رسول فرمایي چې امين پسې وای ځکه چې امين د دې صورت هغه مهر دی په دې باندې دا دعا قبليږي امين یا الله تعالی د دعا زموږ قبول کړي واخر الحمدلله رب العالمین